बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम तासु पर जोड़ और खुशहाल और ژوند په مزو کې दोस्तों नौखार کې دولسو کالو ماشومې سره د زبردستۍ باندې د نکاح کولو کوشش شوې دي. پولیس ته معلومات ملاو شو، پولیس د نکاح ناکامیاب کړو. جنې خاوند او پلار دواړه پولیس په حراست کې اخیستي دي. هغوی نه چې تاسو کړو نو هغوی داسې انکشافات وکړو چې هغه ډیر زیات حیران کړو. دوستانو هغوی څه انکشافات کړي دي د باره کې ټول اهم معلومات د ویډیو کې شریکام او کدا سره ټول اهم معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي. مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي، ټلې نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملا شي. دوستانو دا واقعیا د نوخار ته چې یو جینې چې عمر 12 کاله او په زبردستۍ باندې زور باندې په وهلو ټکلو باندې واده کولو کوشش شوی او پولیس چې خبر شو زه سلام کوم کې پی کې پولیس ته چې هغه ډیر ښه اقدام کړی دی. معلوم دا شو چې دغه سړی مخکې هم واده خپل خويندې چې دي لونې چې دي هغوی ودونه په زور زبردستۍ باندې کړي دي. هغوی په سار باندې پیسې اخیستې دي. د کاس چې و دغه ډیر زیات عمر و، دغه ښځه مړه شوې وه، بچي نه و، دغه دا طریقه بل چا ورته رشته نه ورکوله نو دغه سړي ته یو 10 लाख روپۍ ورکړي او هغه 10 लाख روپۍ باندې دا جنې ځان ته واخیستله. دوستانو عدالت ته دا کیس لاړ. د عدالت به د نکاح چې دا د قلمبند بو قرار ورکوي، ولې چې 12 کالو جنې سره شرعي طور باندې ته نکاح نشي کول دا قابل قانون کې مونږ قانون کې دا چیز نه رسی. اور بل مونږ معاشره کې غریبي د هات پر لاړله چې انسان د دومره مجبور شوي، یو کاسي مجبوره، یو کاسي مست چې هغه کار روزګار نه کوي اور صرف د چیز تناسي چې دا لوري خرڅه کړه، د ځمکې خرڅه کړه. دغه مخکې هم د سړي لوریانې خرڅې کړې وي، اوس دا لوري خرڅوله خو دا ډېره زیاته واړه وه. ځکه چې پولیس ته څنګه خبر ملا شولو، پولیس فوراً کاروایی وکړه او کاروایی په نتیجې کې دا وشولو چې د زندگی بچ وله، دا د خرڅېدو نه بچ وله. دوستانو که مونږ معاشره کې د پولیس داسې اکټیو وي نو ډېر زیات د جرایم پیشه کسان چې دي دوی به ځان ساتي. دوستانو دې باره کې تاسو سره د کومنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ. والسلام.